بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه منظور حسین وزیر اعلی خیبر پختونخوا په 19 اپریل باندې په مردان کې د جلسې اعلان کړی دی. د دې نه وړاندې دوه پیړۍ وزیر اعلی صاحب مردان ته دوره کړې ده چې پای کې یو سرکاري او یو سیاسي دوره وه. په 19 اپریل چې کوم جلسه ده په دې کې وزیر اعلی به شرکت کوي و دلته چې کوم د مردان ولس دی، کوم د مردان خلک دي، د وزیر اعلی نه څه امیدونه لري، څه مطالبات کوي، موږ سره اوسئ. چې کوم یو ام بي ای بیات کوم چې هغه نوم عبدالسلام دی، هغه سره خپل سایکل هم نو او کوم وسنو یو زوغون د گاډي خدای چانه به راوستو هغه دند 1.5 کروڑ نه زیات په گاډي کې اوسي ګرځي. وزیر اعلی صاحب ته زما دا خواست دی چې چونکې ترقیاتي څونه کارونه دي نو په هغې کې آفیشیلي 17% کمیشن دی د ام پي ایګانو او د ایم این ایګانو. نو د ټولو نه مخکې دا کومه چې 30 ارب روپۍ په مردان له ورکوي نو په دې کې چې کلکولیشن تاسو وکړئ نو 5 ارب او 10 کروڑ روپۍ تقریبا د ام پي ایګانو ایم این ایګانو کمیشن جوړیږي. نو میننګ دیر بای چې 24 ارب روپۍ تقریبا مردان ته پاتې شوي. په دې کې به څه ټیکهداران او یو بل هغه به پکې وخوري. نو زما یو درخواست دی د وزیر اعلی صاحب نه، دا مې التجا ده او د هغې ته مې عاجزانه درخواست دی چې په مردان باندې رحم وکړي شي چې څنګه زمونږ د سرکاري محکمو خلکو نه تنخواګانې کټ کړلې چې دلته کې انرژي کرایسیس دي یا داسې نور. وزیر اعظم صاحب خبرې وکړلې چې یاره دا پټرول یې ګران کړه، په عوامو باندې یو بم راوغورځو. نو دغه بمونو ته حاجت نشته دی. مراعات د سرکاري خلکو نه کټ کړي کوم د افسران دي او دا دی وکړي چې د ام پي ایګانو ایم این ایګانو د 17% کمیشن د ترقیاتي کارونو نه ختم کړي. بل ام پي ای والا د هغه په څو جربو کې خو د هغه کور دی اوس حالانکه هغه سره د فرنیچر یو دوکانو. ټول نه مخکې خو به زه دا خبره وکړم چې په کرپشن خو به زه خبره نه کوم، ځکه چې په کرپشن خو دې ټول لګیا دي. دوی خپل ام پي ایګان او خپل منسټران په یو بل باندې نیوکې کوي چې دا کرپشن شوی دی. هغه دوی سره هر څه شته او ثبوت شته دی او په دې دا خلک غلي کړي دي. زه به دا یو خبره وکړم چې د ټولو نه مخکې دا وزیر اعلی صاحب چې راځي او دی په کوم ځای کې دا جلسه کوي او د خان رهایي کوي نو خان به رهایي کېږي د عدالت په تور باندې. چېرې هم د جیلونو نه خلک په جلسو نه رها کېږي. وزیر اعلی صاحب د غونډو کې پي کې مشر دی او اختیارمند دی. نو که هغه مردان ته راځي د مردان د خلکو ترې نه څه مستفید کېږي، څه فایدې ترې نه کېږي، دا ډېره ښه خبره موږ ورته هغې ته خوش آمدید وایو. حقیقت دا دی چې زمونږ خپله د مردان ترقي دا یو خوب دی، دا یو زمونږ سوچ دی، خوب هم دی. خو زه ډېر افسوس کوم چې مونږ تقریبا دا 14 کاله وشو چې د حکومت راغلی 2008 کې حیدر خان راغی، 2013 پورې هغه د هغې نه وروستو په دې مردان کې یو هسپتال جوړ شو او هغه نیمګړی پاتې شو. هغه وخت ټرینر پوره شو، هغه هسپتال کې بیا چا اوسه پورې خښته نه لګوله. خو که داسې دوره وي څنګه چې مردان ته هغې 2 دورې کړي دي، د مردان عوامو له هېڅ نه دي ورکړی، نو بیا د افسوس خبره ده. که داسې دوره وي څنګه چې موږ وینو او اورو چې یاره وزیر اعلی صاحب به مردان له 30 ارب روپۍ ګرانټ ورکوي چې یاره په هغې کې د مردان د ترقیاتي کارونه دي وشي او بالخصوص کینسر هسپتال او بند هسپتال په مردان کې د ډیولپ کولو دپاره جوړولو دپاره د 30 ارب روپۍ هغه مردان ته حواله کوي. د هغې دپاره زما التجا دا ده چې په مردان کې که بند هسپتال جوړېږي او که کینسر هسپتال جوړېږي نو دا د مهرباني وکړي چې دا په مردان میډیکل کمپلیکس کې نه ایډجسټ کړي، په ولاړ بلډینګ کې نه ایډجسټ کړي. د نظیر چلډرن هسپتال دی، هغه دغه شان نیمګړی پروت دی. دغه شان نن زمونږ په مردان کې یو نه ده 100 نه زیاتې مسلې دي. زمونږ په مردان کې د مقبرو سیستم داسې دی چې خلک پرې قبضې کوي او مقبرو قبضې کوي چې هغه مقبوضه اسلامي او وقفي. هغې خلک دونه هغوی د لارو د کوڅو د سړکونو انفراسټرکچر مکمل تباه دی. او بیا راځي او بیا دی په ریلوے سټیشن کې جلسه کوي چې ریلوے سټیشن مخکې بیا هم لږ غټ و، اوس هغه دومره زیات ورکوټې پاتې شوی دی نو عوامو ته ډېر زیات تکلیف په دې میلاویږي، مریضانو ته به تکلیف میلاویږي. او دا کوم ځای کې خصوصا چې د مردان زړه دی نن سبا په دغه ځای کې دا 15 مالي چې دي دا به ټول متاثر وي، ځکه چې دي بچي، بیماران، بوډاګان سخته مصیبت دی به نشي راوتی، ځکه چې د سیکورټي د وجې به پولیس دومره زیات ولاړ وي چې دې ته به دا کوڅې هم بندي شي. نو دا غریبانان به اخر چېرته ځي؟ لاول خو د دې په دې باندې سوچ وکړي چې څنګه چې جمعیت علماء اسلام هلته به سپورټس کمپلیکس کې وکړه، پکار چې دې ملته کې وکړي. او دویمه خبره دا ده چې زه دا وایم په مردان کې امیر حیدر خان هوتي صاحب یو ځوان زلمی راغلی و او هغه په مردان کې لومبنۍ دلته ډیشکیو هسپتال په هغه وخت کې جوړ کړی او فل فنډډ و. نن هم هغې کې تقریبا زما په خیال دی چې 40 یا 50% کار شوی دی او سامان پکې هېڅ هم نشته او هسې بلډینګ ولاړ دی او خرابېږي. بېشک په مردان میډیکل کمپلیکس کې یا په بل ځای کې که داسې سپیس وي چې هغه وله جوړوي
او هغه کې برن هسپتال او کینسر هسپتال جوړي نو دا ډیره د خوشاله خبره ده. الریډي مردان میډیکل کمپلیکس یا ډي ایچ کیو هسپتال چې کوم دی نو هغه ډیر زیات هیوی دی او خلک په ډیر دي 25 लाख عوام دي تقریبا د مردان هغه الریډي پر دوه میجر هسپتالونو باندې دي نو کو پرس که الته کې د ایڈجسټمنټ کیږي نو دا غلطه خبره ده بیا داسې نه کیږي. په مردان کې یو ډیر لوی هسپتال چلډرن هسپتال په نوم بېنظیر چلډرن هسپتال په نوم باندې و چې په هغې کې 18 سپیشلیټیز وو چې هغه په پاکستان کې په 2 نمبر لوی هسپتال و چې دې ته به د پاکستان خلک راتلل او د ماشومانو د زړه د اپریشنه پورې بدلته کې د هغې علاج کېده نو هغه صرف د کلاس 4 د نوکرو لپاره دی هغې کې دومره وکړه چې کولاو کو او هغه مشیندرۍ چې د دې څه شي سپیشلیټیز وو د ټول ختم کړلو او لہذا یو صرف بلډینګ پاتې شو. دویم به زه دا ووایم چې د مردان کې یو ډېر لوی تعلیمي اداره جوړه شوې ده چې دا د زمونږ د پښتنو لپاره خو بدقسمتي دا ده چې ټول عمر موږ بې تعلیمه پاتې شوي یو نو په جنګ جګړو کې لوی شوي یو. دا تعلیمي ادارې چې کله جوړې شوې یو د عبدالعلي خان یونیورسټۍ په نوم باندې یو باچا خان میډیکل کالج دپاره ځمکه واخیستې شوه دویم د اګریکلچر یونیورسټۍ امیر محمد خان اګریکلچر یونیورسټۍ لپاره. تاسو ته به ډېر کمو خلکو ته پته وي چې د دې یو 20 ورځې کېږي د روژې په ورځ باندې زه تللی وم تحصیل ته سکار پسې چې د هغه ځای تحصیلدار د دغه ځای د قیمت لګولو دپاره د خرڅ دپاره 35 लाख روپۍ ریکمنډیشن وکړه چې دا به مونږ د یونیورسټۍ ځمکه به خرڅوو په 35 लाख روپۍ مرله په خلکو باندې. نو ما خو په هغه وخت کې تحصیلدار صاحب ته وویم الله دې څوک نران کړي چې راشي په دې کې ځمکه والي چې مونږ هغه ته چل وښیو چې د ځمکه اخیستل خلک څنګه کوي. دا زمونږ د بچو مستقبل دی دا د دې صوبې د پښتنو د ډیویژن د بچو د مستقبل خبره ده نو په دې کې بالکل مونږ کمپرومایز نه کوو چې دا به چاته حواله شي. یونیورسټۍ دپاره حیدر خان یو ډېره غټه کارنامه کړې وه او یونیورسټۍ له میډیکل کالج له دې له ځمکې اخیستې وې او هغې باندې دا یونیورسټي هم جوړه کړه میډیکل کالج هم جوړ کړه او د هغې د خلکو اوس هم 70 ارب روپۍ پاتې دي هغه نه ورکوي او د دې د کرپشن یو بازار ګرم دی. زه صفا خبره کوم لکه چې ما خلک ما ته وایي ته به دې پروف ورکړه نو پروف به زه دغه ځای له ورکوم او یو هغه وایي چې یو مرده چې وي یو څنده چې وي د مرده په قبر ورشي وي دونه بس دی نصیحت په دې دنیا. نو ما ته پته ده چې زمونږ د حلقې چې کوم یو ام پی ای به یاد کړم چې هغه نوم عبدالسلام دی هغه سره خپل سایکل هم نو او که اوسه نو یو زه غوندې ګاډي خدای چا نه بیا راوستی هغه دنده 1.5 کروڑ نه زیات په ګاډي کې اوسي ګرځي دغه شان د هغه کور ته وګوره هغې حالت به شو. دغه شان که زمونږ د بل ام پی ای والا د هغه په څو جیره پکې خو د هغه کور دی اوس حالانکه هغه سره د فرنیچر یو دوکان و. نو دا کرپشن لپاره به آخر څه کې د عمران خان خدای وپېژنو چې زه په دې ملک کې کرپشن ختموم زه داسې دا کوم غلط کارونه دا به نه کوم نو هغه په جیل کې پروت دی او د هغه په ځای دې مزې علي فایدې علي او د دې لپاره کې چې هغه به پروت وي بس هغه به دغه شان جیل کې مړ شي او دوی به خپلې فایدې علي مزې به کوي او چرچې به کوي. زما خو نور څه زما خو سوشل لایف دی ټول عمر هم د خلکو خدمت وکړو په روغو کې په سلو کې په نظامت کې د بغداد همایون خلجي زما نوم دی. بل مردان کې ډېر زیات کارونه دي هغې ته لږه توجه د وزیر اعلی صاحب را ګرځومه چې د ټولو نه مخکې کاټلنګ هسپتال د ډېرې مودې نه دغه شان کنډرات پروت دی په هغې باندې د کار وکړي. بشخالي روډ هسپتال چې بشخالي روډ چې کوم دی نو هغه دغه شان پروت دی په هغې باندې څه کار وکړي. شیرګل روډ چې دی نو هغه دغه شان پروت دی په هغې باندې څه کار وکړي. ډي ایچ کیو هسپتال چې د ډېر وخت نه د طوالت شکار دی په هغې باندې چې کوم مدت دی خپل د تعمیر هغه پوره شوی دی هغې باندې یې څه کار وکړي هغه دې ټیک کړي. بېنظیر چلډرن هسپتال مردان میډیکل کمپلیکس چې کوم دی نو ډي فنکشنل دی هغه دې فنکشنل کړي د هغې نه چې چا انسټرومنټ ولې پېښور ته ابتاباد ته یو دی ته بل دی ته هغه انسټرومنټ یې واپس وړي او د مردان عوامو ته دا سهولت ورکړي چې ماشومان په یو هسپتال او په بل هسپتال لکه د پیشوګانو د بچو نه ګرځي او په دې بېنظیر چلډرن هسپتال کې د هغې مکمل علاج وشي. درېیمه خبره لویه دا ده په کار دا دی چې زه دا کوم زمونږ 3 MNAs دي زمونږ د 58 MPAs دي او زمونږ سینیټرز دي چې کوم د پی ټي آی سره تعلق لري په کار خدا دی چې دا روډ چې دی د دې نه بالکل یونیورسټي روډ جوړ شوی دی او دا ترقۍ په مخ تللی دی نو دوی دې مهرباني وکړي دا ام پی ایګان صاحبان ام ان ایګان صاحبان زه په کرپشن بالکل خبرې نه کوم کرپشن دی خو ټیک ټاک کړی دی او کوي دی خو دوی دا ترقیاتي کارونه دې ځل مهرباني وکړي دغه ثوابۍ روډ ته راوړي دا ښه ښه ځایونه د ثوابۍ روډ ته راوړي دا ځکه چې د پاروتي نه مریض را روان شي د سرزې مخکې د کس کورونو دا یو لینک روډ جوړېده لا خراب پروت دی یقین وساتئ چې هسپتاله پورې مریض ډېر په مصیبتونو رسي په کار دا دی
چې دغه ځای سره دوی د سیری روډ سره دا کم روډ لینک روډ دی هغې کې دا ستنې وباسي او دغه ځای ورته راغټ کړي او دغه ځای کې ډبل روډ جوړ کړي چې دغه ځای کې د ډاګۍ لارې ته دا روډ وځي نو خلکو ته به لږ سهولت میلاو شي یا متبادل د بله یو داسې لارې جوړې کړي دوی خو په خپلو ویناګانو کې ویلي چې موږ د پاروتي د انډرپاس نه تر د مقامه پورې ډبل روډ جوړو. همایون خلجي زما نوم دی د هغه ځای ناظم پاتې شوی ټول مردان مې پېژني الحمدلله د بره نه لاندې پورې شکر الحمدلله هر یو سړي سره مې ښه تعلق دی د کرپشن خلاف یو او ما اوس هم وایم چې زما سوچ دی او دا به وایم چې زما د اواز اوس هم وایم چې د سی ایم ته ورسي د سهیل افریدي ته ورسي چې کم خلک تاسو دلته ناست دی او هم پیګان دي او کرپشن کوي نو ستاسو مداري جوړېږي چې ته د انټي کرپشن ډپارټمنټ ازان له کرپشن دی هغې کې خو چې دې کې ته یو داسې یو میتډالوجي جوړه کړي چې دا خلک دا پرون دې سره سنو نن دا دونه پیسې د کمې غاړه دی دا د الیکشن کمیشن هم ذمہداري ده چې هغې نه دا تپوس وکړي چې دا خیر تاسو پرون ګوشواره جمع کړې وه د الیکشن نه مخکې تاسو څه ایسټ شو او نن ستاسو ایسټ څه دي نو ګوښ دي په خپل نوم نه اخیستی د زوی به یې کړي د لور به یې کړي د ښځې به یې کړي د ګاونډي به یې کړي خو زمونږ د موجوده حالاتونه چې کوم ساده مونږ ته ښکاري چې یو سړي سره پرون سایکل نه و او نن هغه د 2 کروڑ روپو په ګاډۍ ګرځي نو دا د کمې هغې ډېره ښه خبره ده موږ اپریشیټ کوو دی وایي چې موږ انډرپاس یې جوړو موږ اپریشیټ کوو ودې کي خو ورسره دی د ثوابه هغې روډ ته ځکه چې نن تاسو روان شئ نو د شاړم بابا نوالې تر د ثوابه مین بازار پورې تقریبا تاسو ته به ټول 15 جرې به خالي ځای نه میلاویږي 2 جرې به نه میلاویږي دا ټول یو بل سره لینک شو برابر شو نو پکار دی چې ترقیاتي کارونه او سپورټس ګراوند یو جوړ کړی دی نو هغه هم د خپلو کورونو سره خوا کې جوړ کړی دی نو هغې ته اکسس نشته مهرباني دې وکړي چې په ثوابه روډ د دغه ځای کې یو ښایسته ګراوند جوړ کړي یو سپورټس کمپلیکس دی جوړ کړي د خلکو لپاره یو ورکوټي اسپتال د خیر هلته هم جوړ کړي چې دلته کې کم نشي راتلی خلک نو هغې به په نږدو باندې هلته کې ځي او هغه به ایمرجنسي هغې به هلته کې علاج کېږي نو زما خو دې خپل ایم پی ایز ته خواست دی چې زه سیاسي تنقید هم نه کوم زه یم چې ترقیاتي کار وکړې د مردان لپاره دا مردان ښکلې کړي. دویمه خبره زموږ زه به ته یو غټه مثال درکړم زموږ په بغداد کې یو مقبره ده 45 جرب مقبره ده په هغې یو فریق راپاڅېده او دا یو بغداد وه یو بغداد وه ټوله هغه چونکې زه د هغه ځای ناظم پاتې شوی 2 ځله نو په هغې کې اوس هغه انسیس کې تقسیم شوه نو هغې ورته وایي چې دا کوم د بار خلک دي دی به دې کې نه ښخېږي په هغې جګړه ده تر های کورټه پورې فیصله وشوه چې دا مقبوضه اسلام دی دا مقبره نو ما په خپله دی عبدالسلام ته ووایي نو دی ایم پی ای دی د علاقې ذمهدار سړی دی په کار چې دی لړ شي نور ځمکه والي نور ځای والي او دغه ځای کې سکول نشته زموږ د حاجي کورونه چې ورته وایي دا تقریبا 26,000 خو دی اوټ دی یو پرایمري سکول دی پکې د هلکانو یو پکې د جنکو دی د هلکانو میډل نشته های نشته جنازګاه نشته مقبره نشته پلی ګراوند نشته زموږ په دې مردان څه بد حال دی ټوله بد حال دی په خدای باور وکړه نو اخر د دې ویژن هغه تبدیلۍ څه مونږ ته تبدیلۍ هېڅ ثمره میلاو نه شوه زما دا خبرې دي بس